حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی میدان محشر کې الله تبارک وتعالى یو انسان رو واړي تمام انسانان ورته ګوري یو انسان برو واړي تد طول به اوش د نیکو طول به د اوشي نو د پنیکو کې بس صرف یو نیکی کم شي یو نیکی به کم شي کو هغه نیکی د نیکو په چابړي کې خو د شنو د نیکی سکیږي درنی کی گناہوں سپکیږي خدای وی نیکی صرف ضرورت ده وی نیکی الله تبارک وتعالى بدی بنده ته بندا صرف یو نیکی دی کمره یو نیکی دی کمره ورنه جنت ته دی بیا ما خدا نیکی پیدا کول غواړي نو دی بو الله یو نیکی څه شه دی زبا وسره وړم زو په جنت تلاشم زما خو ډېر خلک موجود دي خپل بلار شي په بچی پسې بچیا ماته د وی نیکی ضرورت ده ځکه دا مو چې زما ډیر ښه اولادو ما ول ډیر په دنیا کې جمع کړی و یو نه کیسه شری زوی وسره وړم نه دی بلار شي په دې بچی پسې بچیا د یوې نیکی ضرورت ته جنت ته ځم کو دا یو نیکی پیدا شو جنت ته بلار شم کو یو نیکی پیدا نه شو جهنم ته بزم مال دا یو نیکی راکا دا بچی ورته پلارا یقینا ډیر را باندې ګرانی یقینا ما د پاره ډیر سکړی دي خدا راته وای کو دا یو نیکی زت تعالی درکما او دا یو نیکی زما کم شنو زب سکوم کو دا یو نیکی زما کم شي زب سکوم پلارا نشم درکولې نیکی دلته نشم درکولې دی بو ښا ما حسنا د پاره ډیر سکړیو په دنیا کې تماله یو نیکی نشي راکولې نه پلارا نیکی نشم درکولې کو دا یو نیکی زما کم شي زب د کم طرفه پیدا کوم دی بلار شي خزله چې د خزې د پاره خو ما ډېرې حلال او حرام راوړې وي ما خو په دنیا کې په هغې باندې څه شی کمی نه راوستې ونې کېده خو زما ښځه به یې راکړي ځکه چې هغې خو ډېرې د غټې مینې دعوې کولې نو دی به دې ښځې ته وایي ښځې یوه نیکۍ ته مې ضرورت دی کو دا دې راکړه جنت ته ځم کو را دې نه کړه جهنم ته ځم ښځه به ورته وایي کو دا یوه نیکي زما کمه شي نو زه به څه کوم نیکي نشم درکولی نیکي نشم درکولی ښه دی به یاره زما خو ډېر دوستانو په ما به ډېر خفه کېدل زما به ډېر خیال ساتو دی پرې دوستانو باندې وګرځي هر دوست به ورته ووایي چې کو دا یوه نیکي زه تاله درکړم او زما کمه شي زه به څه کوم په میدان محشر کې به په ټولو خپلو خپلوانو وګرځي خو نیکي به ورته میلاو نشي وایي دی به را رواني داسې خفه اوس ګوره دا الله تبارک وتعالی هلته د نیکۍ قدر ښیي صرف دی به خفه را رواني نو په یو انسان به تیر شي ناغه به ورته وی ای وروره ولې خفای نو دی به ورته وی بس یو کار خو اومې نشو نو یو کار اومې نشو په هغې باندې خفای ما دی به ورته وی څه کارو ووایه کیدای شي زه درله وکړم که نه دی به وخاندي ما له ډېرو نږدې خلکو هغه کارونه کړو ته به یې د کم طرفه وکړې ته به یو ناشنا سړی ته به یې ما له کم طرفه وکړې هغه به خیر دی زه به وکړم څه کار دی دی ورته وی یوې نیکۍ ته مې ضرورت و بچي راله را نه کړه خزی را لرانه کړه دوستانو را لرانه کړه رشتہ دار را لرانه کړه ته به دغه نیکي ماله د کم طرفه راکړي دا انسان به ورته ووایي چې دا زه درکولی شم ځکه زما په عملنامه کې صرف یوه نیکي ده زما په عملنامه کې صرف یوه نیکي ده دکه یوه نیکي ده را سره نور را سره څه شی شته دی نه صرف کلمه مې ویلې دغه یوه نیکي را سره موجود ده نور هیڅ نشته دی نو په دې یوه نیکۍ باندې زه هسې جنت ته نشم تللی خو دا یوه نیکي واله ته خو به په جنت ته لاړ شي ته به چېرته لاړ شي جنت ته لاړ شي دا یوه نیکي به چې دی واخلي دی به خوشحاله خوشحاله روان شي الله له به دا یوه نیکي ووسي الله ما نیکي راوړله الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي بنده دا دې د کوم ځای نه پیدا کړه دا کوم ځای وه دی به وایي الله بچي مې رانه کړه ښځې مې رانه کړه رور رانه کړه تمام رشتہ دار را نکړه چا درکړه بس یو ناشنا سره وغیرہ لرا کړه اگر ته چې ما سره دا یو نیکی ده چې ته په جنت ته ځې دا واخله او ته په جنت ته لاړ شه الله تبارک وتعالی به وفرمایي دغه بنده مال وغواړئ فرشتې به حاضر کی الله تبارک وتعالی به دې نه تپوس کوي بنده دا نیکی دی ولې ورکړه هغه به الله ما سره دا یو نیکی وزه پیسې جنت ته نشم تللی ما خو چې دی په جنت ته لاړ شي چې دی خو د جهنم نه بچ شي ښه تا غیرت وکړو په دو او الله ما پې غیرت وکړو الله تبارک وتعالی وفرمایي زه ستا نه زیات غیرتي یم
زستان زیاد غیرتی ما چې تا دې په یوړې کې جنت ته داخل کو زه سره مفتو کې جنت ته ځه. د دې حدیث نه دوه خبرې معلومې شوې ورونو. یوه خبره دا معلومه شوه چې خپل آخرت د بل لپاره ما بربادوي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هر انسان بدبل په میدان محشر کې تختی چرته نیکی رانه ونه غواړي. نخپل اخرت دبل لپاره ما بربادوه، حرام ما راوړه کورته. یو خبره دا معلومه شو. دویمه د دې حدیث نه دا خبره معلومه شو چې الله څومره خوشحاليږي چې یو انسان د بل انسان سره ښېګړه کوي. څومره خوشحاليږي چې د یو انسان بل د یو نیکی ورکړه کنه، الله تبارک وتعالى ته فرمایي ته ورسره جنت ته ځه. الله نو چې دوه کار وکړو، کور ته حرام نه راوړو او بل د هر رور مسلمان سره څه وکړو، امداد. دا ځکه خسته واقعګانو اورېدل دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلک کې تاسو ته د نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ. والسلام. ډېره مننه.